که دا قسمه ویډیوګانې تاسو جوړوئ نو ستاسو په ویډیو باندې به ویوز کم راځي او ډالر چې دی هغه به ستاسو سیوا جوړیږي. لکه که تاسو په عام ویډیو باندې $1 جوړوئ نو په دې به تاسو ته $50 چې دی دا به تاسو ته میلاویږي. نو ستاسو وخت چې دی دا به نه ضایع کیږي. که کم کسان په دې طریقه باندې پوهیږي اول خو پوهېده چې دی دا به دې باندې پکار دي. بله تاسو ته به ډالر په کومه طریقه سیوا میلاویږي. ډالر به تاسو ته په دې سیوا میلاویږي چې ستاسو ویډیوګان چې دي هغه په UK کې کتلی کېږي، په USA کې کتلی کېږي، لکه په امریکا، په لندن، دغه شان په استرالیا، په دغه ملکونو کې کتلی کېږي. نو تاسو ته به ډالر چې دی دا به سیوا میلاویږي. نو د هغې لپاره ویډیوګان چې دي دا جوړول دي. که ته په پښتو کې جوړی نو ستاسو ویډیو چې دا خو په هغه ملکونو کې نه کتلی کېږي نه. اوس زموږ دا ویډیو دا خو هلته انګریزان په دې باندې نه پوهېږي. خو ځینې داسې ویډیوګان دي چې هغه تاسو جوړوئ نو هغه ملکونو والا چې دی هغه زیاتې خوښوي. هر ملک والا چې دی هغه خوښوي، یوازې هغه نه چې تاسو یې جوړوئ نو ستاسو ویډیوګانې چې دی هغه به هلته کې چلیږي. نو د کس چې دی د دې په باره کې تپوس کړی اول خو سره د ده دا کمنټ چې دی دا سره هم شیر کوم ځکه چې په دې باندې تاسو پوه شئ. دا کس وایي زه ځانه د یوټیوب چینل جوړوم نو دغه شان د ځینې کسان وایي موږ اراده کوو سبا به جوړو، بله ورځ به جوړو، یا به سبا نه ویډیو جوړه کړو، یا به بله ورځ نه ویډیو جوړه کړو. نو دا چې څوک کوي نو هغه بیا ویډیو چې دی دا نشي جوړولی. په دې چل باندې چې دی ویډیوګانې نه جوړېږي. تاسو چې شروع کوئ نو د نن نه به شروع کوئ او د نن نه چې دی کار به سټارټوئ. ده چې دی دا لیکلي دي، د دا خبره کړې ده وایي زما اراده ده چې زه ځان د یوټیوب چینل چې دی دا جوړوم. خو د یوټیوب چینل له جوړېدو نه مخکې چې دی نو اول به زه ویډیوګانې جوړوم. او ویډیوګانو ټارګټ یې ځان ته څومره ایښودی دی، ټارګټ چې دی دا ځان ته ایښودی دی 100 ویډیوګان ټارګټ چې دی دا ځان ته ایښودی دی. لکه 100 ویډیوګان زه جوړ کړم نو د هغې نه وروسته به زه د یوټیوب چینل چې دی دا به جوړوم. نو ټول نه ښه خبره دا ده چې اول تاسو ځان له ویډیو چې دی دا جوړه کړئ. چې ویډیوګان ستاسو سره پراته نو که تاسو بیا د یوټیوب چینل جوړ کړئ نو هغې ته تاسو په دمه ورخېجولی شئ. داسې نه چې تاسو نن 5-6 ویډیوګان جوړ کړئ ته په یو ځای ورخېجئ. د ټارګټ 100 کړی دی خو 100 ویډیوګان چې دي دا ډېر زیات دی او دی چې په کومه طریقه جوړئ نو په دې باندې محنت چې دی هم ډېر زیات په لګي. ځکه ده سره هغه رقم ویلی دی چې په دې قسمه باندې زه ویډیوګانې جوړم نو زما دا چینل چې دی دا هم مخکې لاړ شي نو دله جواب چې دی دا هم ورکوم. بل نه که تاسو جوړوئ نو تاسو هم 10-15 ویډیوګان چې دی دا لازم جوړوئ. اوس موږ چې کوم دغه کوو نو زموږ سره هم تیار ویډیوګان چې دی هغه پراته وي. که یو ورځ موږ ویډیو جوړه نه کړو نو زموږ سره زړې ویډیوګانې هغه موږ اپلوډ کړو. خو دې کس چې دغه کړی دی د ده دا چې دی چې کوم طریقه باندې د ویډیوګان وایي دی وایي چې زه د انجینیرینګ ویډیوګانې چې دی دا جوړوم. لکه د انجینیرینګ ویډیوګانې جوړوم بیا یې مثال ورکړی دی. وایي مثلا لکه یو بوتل دی د هغې بوتل نه یا ګاډه جوړول شو یا یو لوښی دی د هغې نه جاز جوړېده شو. دغه شانتې وړې کیلونۍ چې دي نو دا به زه جوړوم. نو دا قسمه ویډیوګانې چې دي دا به په یوټیوب باندې وچلېږي او زما دغه چینل چې دی دا به مخکې لاړ شي. نو ده دغه تپوس کړی دی. نو ده چې دا کومې ویډیوګانې ولې تاسو به کتلي اکثر ځینې کسان چې دی یو مصري کار کوي، یو شی جوړوي، دغه شانتې تاسو لاړ شئ داسې په بازار کې دنیا شه قسم کسان دي هغه کارونه کوي هغو له تاسو ویډیو کوئ، یا یو ترکاڼ لګوئ دغه شانتې، یا یو ویلډر لګوئ هغه یو شی جوړوي او هغه له تاسو ویډیو کوئ. دغه ویډیوګان هم راځي او دغه شانتې ته په خپل هغه باندې چې دی په کور کې ناست د بوتل نه څه شیزونه جوړوي. زیات تر کسان چې دی هغه جوړوي انګریزان په دې باندې زیات جوړوي، کیلونۍ ته جوړوي، دغه شانتې ګاډې ته هم جوړ کړي د وړو د لبو دا ګاډې چې دي دا شیزونه ته جوړوي د دغې بوتلو نه یا د لوښو نه چې دی دغه جوړوي. نو دا قسمه ویډیوګانې چې دي دا زه جوړوم او ما چې دا راکم وي چې په بهر په بازارونو کې نو دغه تاسو هم کولی شئ. نو که دغه ویډیوګانې تاسو جوړوئ یا دا جوړوئ دې کس دا تپوس کړی چې په دې باندې به ویوز راځي که نه راځي. نو په دې باندې چې دی ویوز د ټول نه زیات راځي او دا هر قسمه ژبې والا کسان چې دي دا ویډیو ګوري. لکه داسې نه چې دا به یوازې پښتانه یا ګوري، دا چې کم قسمه ژبې والا کسان دي هر قسمه ژبې والا کسان چې دی دا کتی شي او هر ملک والا چې دی دا به ګوري. نو زیاتر چې دی دا انګریزان هم خوښوي. نو ستا دا چینل چې دی د کم کس چې تپوس کړی دی نو دا په هغه ملکونو کوم چلېدی شي خو چې ته د هغه ملکونو خلک چې دی هغه ټارګټ کې به دي کې ټارګټ کې د هغوی هشټیګ هغه قسمه شیزونه ولګوي او هغه ملک چې دی هغه ټارګټ کې نو بیا به ستا دا چینل چې دی دا مخکې لاړ شي په لږ ویوز باندې چې دی تا ته به $100 میلاویږي. دا څنګه چې مې درته په اوله کې وویل چې په لږ ویوز باندې به تاسو ته $100 میلاویږي نو هغه په دا قسمه ویډیوګان باندې چې دی به نه میلاویږي. بل لا چې ته هغه ملکونه چې دی هغه ټارګټ کې په پاکستان کې چې دی اکثر په $3000 باندې ډالر ورکړي، په 4000 په 5000 په 10000 باندې چې دی $1 ورکړي. په ځینې ځینو کې ځینې ویډیوګانې ښایي نو په هغې باندې په کمه باندې ورکړي نو ډالر چې دی دلته کې ډېر کم ورکوي. مثلا په 3000 باندې چې دی $1 ورکوي نو چې دا په هغه ملکونو کې وچلېږي نو د هغه $1 په
ځای باندې چې تا ته 15-20 چې دی دا تا ته هم میلاوي دی شي چې په هغه ملکونو کې ستا ویډیو چې ده دا وچلېدله. هلته کې چې شارټ ویډیو ته هم وچلی نو هغه هم د دې نه زیات ډالر چې دی دا جوړوي. نو دې کس دغه تپوس کړو چې په دې باندې زه ویډیو جوړه کړم نو زما ویډیوګانې به چلېږي. نو که تاسو هم دغه طریقه درځي تاسو د لوښو نه کیلونې جوړوئ، بوتلو نه کیلونې جوړولی شئ، هر قسمه کار تاسو کولی شئ په خپله په لاس باندې جوړه. په ویډیو باندې محنت راځي، داسې نه دی چې زه هره ورځ ویډیو اپلوډ کړم، هر ورځ ته ضرورت نشته په هفته کې یوه جوړوه، په میاشت کې یوه جوړوه، خو غرضي ویډیو جوړوه چې ته ډالر جوړېږي. که ته هره ورځ جوړې او د هغې نه څه نه جوړېږي نو هغه ستاسې محنت چې دی دا ضایع کېږي. او که دغه شان تاسو په پښتو کې ما زه تاسو ته په هره ویډیو کوم چې په پښتو کې چې دی په هغې کې څه نشته، هغه تاسو ته خالي په یوټیوب کې لږ ډېر ډالر میلاویږي او په دې نورو ځایونو کې چې دی دا نه میلاویږي. او دا چې دی په دې طریقه باندې ویډیوګانې تاسو جوړوئ نو ستاسو ویډیوګانې چې دی دا به چلېږي. که کمو کسانو نه دا طریقې ورځي نو په دې باندې چې دی ویډیوګانې جوړ کړئ، هم به په فیسبوک کې ګټئ دنیا ډالر ته، په ټیک ټاک کې به ته هم ګټئ، دا په هر ځای کې چلېږي، او هم به په یوټیوب کې چې دی د دې نه به تاسو هم روپۍ چې دی دا ګټلی شئ.